ورحیم محمودی محمد رحیم محمودی بخارا دسی خارو چلته امام بخاری غوندې کې خلکو. امام بخاری داسې شخصیت و چې دې سره یو ملګری حضرت حاشد بن اسماعیل رحمه الله هغه وایي موږ به درس ته تلو امام بخاري صاحب سره، نو 14 ورځې وشو مونږ چې کله استاد نه درس اورو نو مونږ به دا درس لیکله، مونږ به ځان سره دا درس لیکله، نو امام بخاري صاحب به دا درس نه لیکله. نو یو ورځ دغه بل ملګری امام بخاري ته وایي، هغه ملامته کوي چې ته دا څه کوي، هلته استاد سبق وایي او ته سبق نه یادې، سبق نه لیکي، هسې وخت ضایع کوي. امام بخاري وایي چې لاړ شه تا چې کوم لیکل کړی دی هغه نوټسونه ټول ما ته مخامخ راوړه. هغې چې کله راوړو امام بخاري صاحب په هغه ترتیب سره چې کوم ترتیب سره دغه ملګري لیکلی 15,000 احادیث ورته اورئ په یاده باندې د استاد چې څنګه ویلي وو هغه شانتې امام بخاري صاحب هغه حدیث ورنه هغوی ته واوروله. اوس دغه ښار چې داسې یو شخصیت چې هغه بغیر د لیکلو نه 15,000 احادیث په 15 ورځو کې 16 ورځو کې یادوي او بیا داسې ورته اورئ، لیکن هغه ښار کې د امام بخاري د هغه تعلیمات چا په سینو کې محفوظ نه کړله، هغه خلکو خپل بچي نه امام بخاري جوړ نه کړله، د امام بخاري دغه تعلیمات خپل دغه کشر نسل ته ور نه کړله. نن هغه ښار کې محترم اسلام دین د اسلام او د دین دا نوم دا بالکل میټاو شوی دی.